د کابل نیوز درنو لیدونکو سلام. یو شمیر سیاسي ګوندونه او جریانونه ادعا کوي چې حکومت طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا نه ښیي. د دغو ګوندونو او جریانونو مشرانو ویلي چې حکومت تر اوسه طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د پلاوي د ټاکلو لپاره هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې. دوی زیاتوي چې حکومت په دې برخه کې ان د سولې د لوی مشورتي جرګې وړاندیزونه هم نه دي عملي کړي. په ورته وخت کې د ولسمشریزو ټاکنو د نمایندانو شورا سرلننه د ملي یووالي حکومت د کار دوام غیر قانوني ګڼلی او ادعا یې کړې چې ګینې ولسمشر اشرف غني له دولتي امکاناتو څخه په استفادې سره راتلونکو ټاکنو ته ځان لپاره کمپاین کوي. ننني ډایالوګ کې په همدغو موضوعاتو بحث دی او په دې بحث کې راسره د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د یووالي کمیسیون رئیس محمد ابراهیم رحیمي میلمه دی. ستړي مه شئ، پخیر راغلی رحیمي صاحب. مننه. تاسو به حتما د سیاسي ګوندونو او جریانونو دا څرګندونې اورېدلې وي. هغوی ادعا دا ده چې ګینې حکومت او مشخصا هر د طالبانو سره خبرو ته لیوالتیا نه لري او تر اوسه یې مذاکراتو دپاره د هیئت په جوړولو هم کار نه دی کړی. د لوی خدای په نامه په اول قدم کې تاسو ته ستاسو د همکارانو ته ستاسو د تلویزیون اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دوی ته ښه روژه او ښه اختر غواړم د رب العزت څخه. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې قانون او قانونمندي حاکمیت نه لري. په دې کې شک نشته چې موږ د 40 کالو کورني جنگ داخلي جنگ سره لاس او ګریوان یو. ډېر قربانیانې مو ورکړي دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې د سولې تر نامه لاندې 6 جانبه 5 جانبه 4 جانبه ناستې مسکو کې په بیجینګ کې په اسلام آباد کې جوړې سوه. نتیجه صفر وه چې ما د تلویزیونو د مخه ستاسو تلویزیون د ټلو نیوز د نور تلویزیون د مخه ما وویل چې موږ صلح چې د بل ملک څخه خیرات غواړي هغه به دغسې بې نتیجې وي. اوس هم موږ دې شاهد چې ډاکټر صاحب خلیلزاد کور ودان منډې وکړه، تلاش یې وکړ چې د سولې پر برابر افغانستان ته وسوایي چې د جنگ باندې پای ټکی کښېږدي. او دا هم شپږم پړاو ته دا ناستې ورله د قطر. موږ دا نادیده ونه نیسو چې پاکستان همیشه تلاش کړی چې په افغانستان کې خپل لاسپوڅی نظام راولي. موږ په افغانستان کې 3 تاریخي اشتباهی وکړه. یو د نجیب د حکومت په نسکورېدو کې باید هغه تضمین د افغانستان د اردو سوی وای، تضمین او د تمویل د کم مرجع څه وسي. دوم د بن په کنفرانس کې معذرت غواړم، دوم په سعودي کې همدغسې ناست اوسه پر قرآن عظیم شان لاسونه کښېږدو. بیا موږ شاهد د کابل ویراني په هغې کې پاکستان داخل و. درېیمه د بن په کنفرانس کې حین شکل همدغسې د ملت واقعي نمایندګان نه وه. وخت ډېر کم نه وایي چې ټوله خدای نخسته، خو واک هغه محسسین د جنگ ته وسپارل سو. میلیاردونو ډالر هم عین شکل هغه هم نتیجه صفر ولدل. دغه ټولې تېروتنې وشوې او پایلې اوس موږ ګورو چې 18 کاله له هر څه هڅو سره سره جنګ ورځ پر ورځ تودېږي، تلفات هم ورسره زیاتېږي، د هېواد ویجاړی. اوس انتقاد د سیاسي ګوندونو چې دغه نوې هیلې راټوکېدلې دي د سولې دپاره دا ده چې ګینې حکومت لیوالتیا نه لري دا ځل خبرو ته. مننه. اول دغه سیاسي ګوندونو ته وایم، زه هم یو سیاسي ګوند لرم، جمع د نور سیاسي ګوندونو ته وایم تاسې سیاسي ګوندونه کې قانون ته مراجعه وکړو. تاسې یو په معیار د قانون اساسي برابر نه یاست، نه ستاسې ګوندونه نه ستاسې 22 دفترونه موجود دي، نه تاسې په سیاسي ګوندونو کورني ګوندونو باندې یاست. او دا سیاسي ګوندونه باید افغان شمول فراګیري. زه داسې درته وایم چې د سولې پر برابر که یو افغان هم یو حرکت کړي هغه د قدر وړ دی. د سولې نوم موږ ته د قدر وړ دی. که یو خارجي هم ګاونډي هېواد هم د سولې پر برابر یو مثبت ګام د قدر وړ دی. زموږ هر شخصیت د دې حق لري د سولې پر برابر او دوی حرکت وکړي او یو ګام واخلي.
مګر موږ هغه څه چې د پردې تر شا پاتې دي چې د افغانستان ملت دا نه ده معلومه نه ده چې د طالبانو او هغه اصلي غوښتنې هغه اصلي ټکي پر کوم شان بحث دی چې په هغه کې السوي نه دي. ګورو د خارجیانو وتل یو بهانه ده. خپله طالبان لاسپوڅي د خارجیانو دي. خپله طالبان ته دا مهم نه دي چې دلته طالبان د امریکایانو قرارګاه اوسي که نه، دا عادي خبره داسې یو ظاهري او انفریبي ده. هغه توندروه اسلامي ډلو ته چې په افغانستان کې توپک پر ورور د اندلاین د رسول جنګېږي، دا هغو ته بیا ښه خبره ده نه. مګر زه داسې درته وایم چې هغه استقلالیت طالب نه لري د سولې، او زموږ دغه هرګه هم خپل استقلالیت نه لري چې زه سوله افغانستان ته په څه شکل راولم. 30% په افغانستان په نظام کې سوله غواړي، 80% سوله نه غواړي. په ډاګه وایم، په تثبیت وایم، غزو میدان ستاسو په درسنه کې حکومت چارواکي درسي دغه ځل په چې 30% اعتماد 15% سوله غواړي، نور پر واک کې ناس خلک سوله نه غواړي. دا یو بل خپل استقلالیت نه لري. سوله په افغانستان کې څه وخت راول او څه زمان راو او په څه شکل راو. هغه اوس دا نور دي هغه کسان چې په خپل طالبانو سره جنگیدلي دي، د طالبانو د حاکمیت په مهال چې چا ور سره جنگونه کول، هغه ټول د ډلې سره سولې ته لیواله دي. مسکو کې ور سره ولید، تاسو مخکې ویل د قطر غونډه پلان شوی و، هغه ته لیواله چې باید دغه دواړه غونډې د حکومت له ادرسه له هر نه رد شوي. حکومت هغه لکه زموږ ښه شخصیتونه چې د سولې پر برابر ګام هغه د قدر وړ د ما تاسو ته عرض وکړم. مګر هغه کسان مغرضانه خلک چې د سولې په پروسې کې داخلیږي، چې مستقیم لطیف پدرامو جمع د نور امثال د دوی ولې موږ قانوناسي کې تغییر غواړو، دا نظام نه منو، دا مشروع نه دی. عین شکل طالب هم دغه شی وایي. بل خبره دلته ده چې هغه د حکومت کار دی چې دوی په اصطلاح کمیسیون د سولې جوړوي یا د ناستې چې جوړوي. خو دلته دا مهمه ده چې طالب حاضر دی ستاسو سره کښېني که یا طالب ته استقلالیت نه لري، طالب ته د سولې تضمین نشي راکولی، باورمندي په تا نه لري. د افغانستان خاوره وایي 50% زما څخه ده، هغه د امریکایانو سره کښېني، هغه د طالبانو امریکایانو ته دعوت ورکړي چې تاسو طالبانو دا رد کړی چې د طالب چې له امریکا سره دوی د افغان په کورنیو مسایلو یا د نظام په څرنګوالي یا په راتلونکي حکومت خبرې وکړي. طالبان وایي چې له امریکا سره زموږ خبرې یوازې د بهرنیو ځواکونو په وتلو متمرکزې دي او په دې چې له افغانستانه به بیا نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. څه تضمین وجود لري طالب دخوا؟ دغه تضمین ملل متحد کولی سي، دغه تضمین د طالب سعودي کولی سي چې بلې طالب پر دغه لایې باندې ولاړ دی، پر دغه تعهد باندې ولاړ دی، پر دغه توافقنامه باندې امضا کې ولاړ دی. طالب خپله په 3 ډلو ویشل سوی دی. موږ د دې شاهد یو چې یو ډله طالب لاړ په ایران وپلورل سوه، بل ډله روسیې کې ناست، د روسیې څخه یو ځان یو سیاسي څېره یې ونیوله، او بل ډله موږ د دې شاهد چې توندروه دي چې جنګېږي، بل ډله چې د همدغه طالبانو د یو خوا د قطر ناسته ده، د بل خوا خپل جنګو ته شدت ورکړی دی. دا خپله د دې ادعا کوي چې ته امتیاز غواړې ډېر واخلې، نړیوال ته ثابته کړي چې زه په کابل کې جنګېږم، په اوزو کې جنګېږم، واک زما ډېر دی، د افغانستان خاوره اکثریت زما څخه ده، زما ته زه باید په اولویت کې قرار ونیسم. دا د خدای د رضا دپاره نه ده، دا د خپل د امتیاز اخیستلو دپاره ده. اول زه دا طالب څه پوښتنه وکړم چې ته په کوم هویت تللی قطر ته؟ ستا پاسپورت افغانی دی که پاکستانی؟ که پاکستانی پاسپورت دی ستا ناسته صحیح نه ده، ستا ناسته دروغ ده، ستا توافق دروغ دی، اجازه راکړه. که ستا پاسپورت افغانستان نوشته دی افغانستان، خو ته افغاني، نو بیا زه دې منم، بیا زه دا دې منم. امریکایان ورسره د افغانانو په نوم کیني، حتما د هغوی ناستې ورسره د افغانانو په نوم دي. د افغان حکومت د سولې دپاره چې کوم ګامونه اخلي، په دې باندې بحث دی، څنګه یې ارزوئ تاسو؟ موږ د دغه شاهدان د دغو مخ ته عرض وکړئ چې د حامد کرزي په وخت کې د سولې تر نامه لاندې امتیازګیره طالبان چې راتلل امتیاز یې اخیستله، یعنې معنا د سولې پروسې سره کښېنسته، او بل زموږ شورای صلح جمع د 1% هم د ستاور تر هیل حل نه لري. راځه د مشورتي ناسته چې وه، هر افغان چې دی راغلی و د مشورتي سولې ناسته د قدر وړ دی، ماته د احترام وړ دی، هغه په سترګو ځای لري. ولې دا ناسته فقط د ډاکټر صاحب اشرف غني د خپل ځان د نجات دپاره یو داسې ناسته جوړ کړه
چې دا مشورتي نوم یې ورکوه دې ته. او بل خبره دا ده چې د سولې پر برابر تاسو ټولو فوکس باس پر دغه سولې پر برابر دی. د افغانستان په نظام کې یو ملي وحدت ونه سوه چې اشرف غني منځته راولي په دې حرک کې په دې خپل مابینځ کې یو ښه مدیریت ونه سوه چې جوړ کړي. صلح خپل په ځان کې نه لري، په دې حرک کې صلح نه لري. یو داسې ټیم افغان شموله جوړ نه کړي چې هغه 10 کسیزې یا 10 کسیزې د کمیسیون تر نامه لاندې د صلح هغه ژمن خلک وي، هغه قدرونه ویسي، هغه لیرې د سیاسي جنګي ډلو هغه ولاړ شي قطر ته او د طالب سره افغان شموله ناسته وکړي. دغسې ټیم هم نه ده جوړ کړی، تر هیل حاله نه ده جوړ. د سولې مشورتي لویه جرګه وشوه له مخالفتونو سره چې ډېرو خواو سیاسي جریانونو یې مخالفت وکړه. همدې جرګې له ارګ نه وغوښتل چې طالبانو سره د خبرو دپاره یو هیئت وټاکي او په دې اړه له سیاسي احزابو او جریانونو سره مشوره وکړي. همدغه یو ګام هم تر اوسه نه دی اخیستل شوی، 2 اونۍ پې ما تاسو ته مخته عرض وکړ چې اولا د مشورتي ناستې وخت نه و. دا ټیم دلته د قطر ناسته او دلته د انتخابات موضوع ده. په دغه وخت کې دغه مشورتي ناسته د خپل زما نظر دی چې رئیس صاحب جمهور خپل د ځان د نجات لپاره همدغه څه یې جوړ کړه. هغه راغلي مېلمانه هغه ګرده قدرمند دي، د هغو ډېر ښه اخلاص او ډېر ښه نیک نظرونه وه، هغه پر ځای دي، هغه باید تطبیق سي. خو د رئیس جمهور داسې یو طلایي چانس یې لاسته راوستی د خپل د دې چوکۍ ساتلو لپاره. ګوره په دې وطن کې که طالب خپل استقلالیت نه لري، اقلا افغانستان نظام یو 2% د 10% چې مال دا خو لري. دلته په کار ده چې موږ بعضې سیاسي قربانیانې ورکو، بعض یو څه کمنشینیانې وکړو، قرباني ورکو، تر ډېرې قدرتو موقفو هم تیر سو. که په افغانستان کې سوله غواړو، سوله یو امن راولي، امن اقتصاد جګي او موږ هغه په اصطلاح خپل په اسلامي او افغانستان قانون ته موږ آماده کیږو. اوس موږ قانونګریزو. زه داسې وایم د سوله داسې نه ده چې بل چا ته خیرات غواړي لاس دې ورده چې ما ته سوله راکړه. سوله موږ خپل افغانان کولی سو چې اول موږ ملي یووالی ولرو، بل موږ خپل په منځ کې سوله ولرو، ورورګلوي هم دیګرپذیري ولرو. موږ نن د دې شاهدان چې په نظام کې د نظام په برابري کې د نظام پر ضد خبرې کوي، د نظام رنګېده غواړي. د بل خوا کاندیدان دي، ته 15 کاندیدان د شورا جوړې، ته د نظام رنګېده غواړي. عادي خلک د ځان کاندیدان کړي د امتیاز دپاره. موږ ته معلومېږي دا ولاکه یا یو 2 ګزینې ما ولا نور دغه لیاقت نه لري چې ځان رئیس جمهور ته کاندید کړي. په قانون دی برابر، قانون د پښلند کړي دا دوی نو د سند برابر دی په قانون، نو د اسناد په قانون جوړ دی او دی وایي چې دا نظام دی رئیس جمهور ووځه د چوکۍ. زه وایم رای حل دا نه ده، خشونت نسته، ترمیمېده ده. د حامد کرزي څخه شروع تر نور قومي مشرانو، دیني علماو، نور ظرفیتونه چې په دې وطن کې دي، دغه واقعا صادقانه لاسونه که ورکړي. تا ته زه قول در کوم چې سوله هم راځي، تا ته زه قول در کوم چې موږ د یو ښه باثباته نظام خاوندان هم کېږو. کله چې موږ یو د بل سره په تصادم کې یو، دا فضا مو دومره خرابه کړې. مشکل دلته دی چې اوس لومړیتوبونه نه دي معلوم. سیاسي جریانونه او سیاسونه او دغه نوماندان چې تاسو وایي دوی انتقاد دا دی چې د حکومت او د ولسمشر ټول تمرکز په دې دی چې څنګه خپل واک وغځوي، څنګه په واک کې پاتې شي، یا ډېر تمرکز یې راتلونکو انتخاباتو باندې دی او سهولت یې د یاده وتلی. همدا دلیل دی چې تر اوسه یو هیئت هم خبرو ته نه دی ټاکلی. یو د خوشي خبره دا ده د یو اړخه چې امریکایانو انتخابات آمادګي نه درلود، د افغانستان انتخابات او ژمن هم نه وه، آمادګي هم نه درلود، همکاري هم نه درلود. مګر اوس موږ د شاهد چې دوی وایي د انتخابات پروسه باید تکمیل سي، مراحل باید ټول طی سي، آمادګي و انتخاباتو چې 14مه د میزان انتخابات د 4 میاشتې کې یا 5 میاشتې کې دا د دې ارزښت نه لري، دا وخت لنډ وخت د دې ارزښت نه لري چې موږ بیا یو موقت یا د سرپرست خبرې وکړو. زما د نظره اول زه دغه سوال کوم د تاسو محترم د تلویزیونه، د افغانستان سیاسي ګوندونو د حزب اسلامي ته شروع تر جمعیت په دې افغانستان کې 15 دفتر ته لري، ته په قانون برابر یې،
یو څوک چې په نظام کې هغه حق نه لري چې د عضویت د یو حزب راواخلي دغه حزبونه چې دغه ادعاوې کوي د افغانستان د تباهۍ خواته وړی دی دغه حزبونه دغه تنظیمونه بالخصوص د جهادي تنظیمونه دوی ته قرآن ورکړي ته په قانون برابر دي وزارت دوی ته مراجعه وکړه اجازه راکړه دا یو حساب او استازي نشته چې دلته د ځان نه دفاع وکړي نه د ځان دفاع کې د ما اواز اوري زه خپل نمبر ورته ورکوم وزارت عدلیې ته مراجعه کوي غیر یو دوه حزب نسو ور نور په دې قانون او معیار سره نه د وزارت عدلیې جوړ نو بناهن دوی د اول ځان جوړ کړي قانون ته د آماده سي احترام د جواز پر صورت جواز ورکړی دی همدغه حکومت نه نه یو جواز دی یو جواز ورکول کېږي بیا په 22 ولایتو کې باید هغه لایحه د تا شرطنامه امضا کوي تر څو چې دغه شرایط نه پوره کړي باید حکومت جواز ورنکړي دوی اخیستي دي او شرایط یې نه دي د ملت د عوام فریبي دپاره دا د نه کي دا فضا د نه خرابي زموږ ایله دا ده چې د صلح ثبات رای حل دا نه دی رای حل دا دی ګوره چې د کندهار څخه شروع د هلمند پراو د دې غونډ افغانستان څخه موږ د صلح نمایندګان لرو هغه قومي مشران دي واقعي قومي مشران رئیس جمهور د یو څه خپل په دې یو څه د خپل په تکراري او خپل په تصامیم کې دي یو څه تجدید نظر وکي خپل په مکرري خپل په تصامیم د تجدید نظر دی وکي د ملت دی وګوري د زوریدل بیچاره ملت دغه څه قدرونه لرو چې قسم د بالا جوړي اخلاصمند د صلح نمائندگان دي جوړیدای سي هغه د ملي پروسې ته راولي یو کمیسیون د ځینې جوړ کی موږ تر انتخابات صلح مهمتره ده چې صلح نه چې هر رئیس جمهور برسي دغه به بدنامه پاتېږي هیڅ لاس ترول سیاسي ګوندونو انتقاد هم دا دی چې د حکومت لومړیتوب تر اوسه نه دی معلوم چې آیا صلح لومړیتوب دی که انتخابات دي که د واک غځېده دي ما تاسو ته مخته عرض وکړه چې په دې نظام کې 10% صلح غواړي 80% صلح هغه تا پوښتنه کړې چې ولې نه غواړي 80% دغه جنگ د پروژه ده دغه جنگ برکت د میلیونونو ډالرو خاوندان سوي دي که دلته صلح ثبات رااله دی نور په دغه کرسي نه څه نستله مګر د افغانستان فرار وکړي دلته یو حساب بیا راځي د تاریخ کې لیکل کېږي زه دې څه وایم صلح په زاري هم نه راځي په خواست هم نه راځي صلح زموږ په ټینګ متین حزم سره راځي تاریخ د افغانستان د گواهی ورکوي چې په فارسی وایي نماینده‌های صلح در فرهنگ افغانستان زموږ فرهنګ کې زموږ دیني علما او قومي مشران او حزبونه نه وه دغه خلکو کولی شي چې واقعي صلح راوي خو موږ دغسې څیرې نه په مشروطي ناسته کې مو ولیدله او نه د رئیس جمهور په دربار کې مو ولیدله چې رئیس جمهور ته په مشاورینو کې اوسي یا څنګ ته ناست یا په سیاسي چارو کې اوسي انتقاد همدا دی ظاهراً د سیاسي عذابو څخه لیدل کېږي چې لیواله دي ټول وایي طالبانو سره موږ خبرو ته چې هر ځای وي ورځو کینو ورسره طالبان هم عملاً په خبرو بوخت دي یوازینی مشکل د حکومت د خوا نه دی چې تاسو خپله وایئ چې 80% کسان چې په واک کې دي هغوی نه غواړي بلکل په دغه درته وایم زه داسې خبره کوم بله موږ د صلح اصول لیدلی دي په نړۍ کې هم جنګ په د اندونیزیا کې جنګ په د امریکا کې جنګ صلح دواړه طرف باید بېطرفه خلک ترګي طالب هم باید د ملت څخه خپل نمایندګان تعیین کړي او د افغانستان دولت هم د دې ملت څخه باید خپل نمایندګان تعیین کړي دا دوه بېطرفه جناح کښېني بل ځل چې 13 کسیزه ډلې واستول خپل رئیس د دفتر وزیر صاحب فلانی معین صاحب فلانی اته یې ورسره ونه لیدله دې د شرم ځای دی هر شکل طالب هم باید خپل نمایندګان معرفي کړي او اول قدم د په نړۍ کې په جهان کې دا تاریخ حسابات ده اول قدم کې اوربان دی او بیا صلح ته موږ کېدای سو د یو خوا جنگ شدت اخی د بل خوا رئیس جمهور خپل رئیس دفتر یو 15 نور معینان وزیران سکرټر قطر کې ناسته وکړه د بل خوا طالب چې د پاکستان په زنجیرونو تړلې د املا برادر تړلې په زنجیرونو جمع د نورو د پاکستان لاسپوسی دي د پاکستان پر کاغذ ورته لیکي استخبارات چې ته دغه صلح وغواړه په افغانستان کې دا هیڅ وخت صلح نه راځي صلح دغه څوک چې په دې افغانستان کې ژوند کوي څوک چې ټوپک پر وجود جنگيږي څوک چې په دې افغانستان کې والد د طالب تر نامه لاندې والد کمیسیون دی ولسوال دی دغه خلکو ته یو تضمین او باورمندي موږ راوړی سو نسي راوړی زه ستاسو ترمیم طریقه وایم ما اتمر صاحب شورانت کو مالو د ایراتو پرا د هلمند څخه د عزیزان د صلح پروسې ته راځي څه تضمین وجود لري ولا نه 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 داسې هېڅ تضمین نشته نو کله چې دولت څخه دوی مایوسه سي مجبور دی بل ځای نه لري بل د پناهګاه نه لري نو دوی مجبور دي چې تاسو تر اخره لازم وجنګيږي نو دا د صلح رمز دغه دی چې موږ هغه شخصیتونه لکه حاجي بشار چې په زندان کې بندي دي هغه قوم مشران لرو په هلمند کندهار لوګر په جلال آباد کې
چې مخور دي هغه ما د رئیس جمهور څنګ ته ونیدله، په هر کې مې ونیدله، په شورای مشورتي کې مې ونیدله. بناهن د ستونزه همدغه ده چې موږ غلط ادرس باندې ورځو. د سولې دپاره په اجماع ټینګار کیږي، ګرچې دا ده چې په نړیواله کچه یو څه اجماع رامنځته شوي، په سیمه ییزه کچه هم اوس چین، روسیه، هند، پاکستان، ایران دا ټول لیوالتیا ښیي چې افغانستان کې د سولې یوازینی مشکل زموږ او ستاسو کورنۍ اجماع ده چې په کور دننه په دې تړاو اجماع نشته. بېرته زما په خبر باندې راغلی څو موږ ونه سوای چې خپل کور جوړ کړو، هېڅکله موږ هغه مرور افغانان نسو راوړی. هغه په دې معنی چې موږ تاسو ته ما مخته عرض وکړئ چې موږ همدیګر پذیر نه، موږ په تصادم کې یو 4 ساعته. دا چې اوس سیاسي جریانونه او حکومت د انتخاباتو په سر په لانجو کې سره ګیر کېږي یا د واک په سر باندې لانجه وي، څنګه دغه د سولې اجماع رامنځته کېدی شي، څنګه یو غږ کېدی شي سره؟ د سولې اجماع ملي یا د سولې اجماع باید یو کال مخته سوی وای، تر انتخاباتو یو کال مخته به جوړ سوی. دا په تاسف سره په اجماع ملي باندې هغه ډیر ښه لقب ده چې ملي یعنې د ټولو افغانانو څخه هغه کولی شي. زه داسې درته وایم چې بدبختانه اجماع ملي په دې لنډ زمان کې چې څلور د کمپاین وخت د رئیس جمهور شروع کیږي دلته غیر ممکن ده. د رئیس صاحب جمهور ته یو توصیه کوو چې رئیس صاحب جمهوره چې دا طالب سره ته صلح کوي، پارلمان افتتاح سو، خلاصو کیسه ختمه سوه او په سنا کې ستا احتسابي فرمایشي وکیلان د ورځې 4-5 ور داخله او د رئیس د سنا هم د 5 کال دپاره ته انتخابي چې دا خلاف د اصولو، خلاف د قانون اساسي. دا زما حق دی چې زه په دې وایم دا باید د راتلونکي شورای ولایتي څخه منتخب قاندان چې سنا ته راغلی وای باید انتخابات کړی وای چې تا دا د 5 کال دپاره دي هم دا نو چې دا طالب وایي چې دا 2 قوت راڅه واخیستی او بل هم دلته دې خو د رئیس جمهوري انتخابات کوي، نو زه خو تا ته نه تسلیمېږم. بیا سوال سو، بیا خبرې په تفاهم کې نه سوه. تفاهم هغه وخت کېږي چې طالب هم اخلاصمندي وکړي، څه گذشت وکړي، هغه خپل ډېرې غوښتنې څخه محدوده کړي او دغه رئیس صاحب جمهور جمع د کابینه، جمع د سیاسینو، جمع د نورو تنظیمونو دوی هم باید وایي هر سړی ته قرباني ته حاضر سي چې زه مالي قرباني او سیاسي قرباني ته حاضر یم، بیا سوله راتلی سي. نو اوس تاسو ته څنګه ښکاري څومره به حاضر شي سیاسي جریانونو سره هم تاسو ګورئ په تماس کې د انسجام د کمیسیون رئیس یاستئ، حتما په احزابو او مدني بنسټونو دوی سره هم ګورئ، د حکومت هم ګورئ، څومره به دغه گذشت تاسو ته تر سترګو کېږي په اوس وخت؟ زه به اول طالب صاحب درته ووایم، په طالب په سایه کې مختص قومي خلک یو، قومي بڼه لرو، قومي سمتي روابط لرو. طالب دغه جنگي طالب یادوم، هغه چې په قطر او په دوبي کې ناست، هغه ته نه وایم. د جنگي طالب قسم ده چې په پزې دی، یعنې یو پناهګاه نه لري، یو تضمین وجود نه لري، پتنګ ده د جنګ د لاسه، زوی مړ دی، کور یې وران دی، یعنې د نیستي سره مخ دی، اقتصاد هغه روپۍ دوی ته نه ورکول کېږي، سخت پتنګ دی. هینه شکل زموږ افغانان د کونډې بچی، د دکاندار بچی، د یتیم بچی غټېږي او هر ورځ افغانان قرباني ورکوي، هر ورځ افغان وژنه روان ده. دا بد اغیزه غورځولې په دې جامع کې پر اقتصاد باندې، پر روحي او فکري باندې د انسانانو. نو هینه شکل زموږ ګوندو کې بیا فرق شته. هغه ګوندونه چې دوی همیشه خپل منافع په جنګ کې لیدلي دي، هغه تنظیمونه چې دا د جنګ مؤسسین دي، هغه په دې جنګ خوشحاله دي. او نور دا معتدل او دموکرات ګوندونه، دا خلک په سولې راضي دي، ملت په سولې راضي دی، ملت 100% سوله غواړي، خو په نظام کې چې په قدرت کې دي ما تاسو ته مخته وویل 80% نور سوله نه غواړي. دا خالي خاورې پاشل د خپله چوکۍ پر ټول غونډ افغانستان یې تباه شي، خو د خپل چوکۍ ولا کېږي. سوله د ولس ده، د خلکو ده. څنګه کولی شي چې د دغو واک باندې چې ناست دي او واک یې انحصار کړی د دوی مخه ونیسي یا قناعت ورکړي چې موږ سوله غواړو؟ بدبختانه ما تاسو ته مخته وویله چې خلک ډېر ځورېدلي دي، خلک ډېر قربانیانې ورکړي دي، خلک د دولت څخه غټه فاصله یې نیولې ده. داسې فاصلې نیول چې هغومره تفکر کوي، هغومره فاصله نیول، هېڅ نوع همکاري، هېڅ ډول باورمندي نه لري په دغه نظام، جمع د تېر نظام. دا هغه کسان چې ملي احساس لري، که مخته په قدرت کې اوس نشته، که مخته په حزب دل اوس نه لري، خو اکادمیک خلک دي، شخصیتونه دي، مبارزین دي، مدني ټولنه دي،
واقعا اخلاصمندانه که وغواړي د نظام د رئیس جمهور تر ګریوانه نیولی چې رئیس صاحب جمهوره ما ته تر سل انتخاباتو یو سله په کار ده خو په قوي تعهد سره ودرېږي کولی سي چې زما ته تر سل انتخاباتو سله په کار ده چې تا غوندې رئیس جمهوران 15 نور راځي انتخاباتو باندې خو په دې افغانستان کې څو سله رانیسي د هغو لاسته راوړنې به صفر وي. مننه ډېره زیاته چې راغلی پاسته. شکر تاسو مننه. درنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره